اقرار او رغځي صدای کرم سره په دې وخت مرغان سیمې کې موجود یو. موږ دلته ډیر زیات خلک راغلي دي، مختلفو علاقو نه مختلفو سیمو نه راغلي دي او ماحول انجوای کوي. او کوم ماحول څه درله دی خدای به کوم موسم جوړ کړی دی ډېر زیات ښایسته دی او ډېر ښکلی ډېر زیات موسم دی او دلته کې اوس موږ سره یو ملګری موجود دی، هغه نوم دی ادریس صاحب. هغې نه موسو ته بسونه کوو، هغه څه رایې دی موسم مرکي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. تاسو ښه یو جوړ شکر دی دوست دوانې دي. ان د وړوکي اختر په موسیقي کې ډېر خلک دلته کې راغلي دي او ته څه محسوسوې دي؟ یاره موږ ته خو ډېره خلک یې پوه شي دلته خال چکر ته رسي او ډېر انجوایمنټ دی او موسم ډېر خوشګوار دی نو موږ ډېره ښه محسوسوو. او زموږ دپاره ډېره زبردست خبره دی ځکه چې په دا غوندې داسې موسم او داسې څنګه ښې ورځې دا موږ ډېر څنګه د الله تعالی شکر ادا کوو پوه شوې ځکه چې دې نه مخکې که ته وګورې روژې کې 2-3 ورځې ډېره سخته ګرمي وه خو دا موږ باندې الله تعالی خصوصي رحم کړی دی چې زما نوم سعید دی. صحیح دی. کوم ځای نه تعلق لرئ؟ زه خیبر ایجنسۍ تیرا میدان باغ نه راغلی. دلته کوم په څه مقصد راغلی؟ دلته سیل لپاره راغلي. سیل لپاره راغلی. چکرم تاسو څه محسوسوئ؟ زموږ د علاقه ډېره خوښه شوه خو پکار دی چې حکومت څه ترقي ورکړي چې کارونه په دې وکړي. لکه څنګه ترقي؟ لکه په دې کې ډېر ځایونه داسې خالي پراته دي، خلک راځي هېڅ سهولت پکې نشته. پکار دی چې حکومت څه سهولت ورکړي. ته څه وایې مري کاغان ملنګ جبا او که دا علاقه ښایسته دی؟ یعنې هغه هم ښایسته علاقې دي خو دا ډېره ښایسته علاقه ده. پکار دی چې دې له لږ خیال ورکړي حکومت، لږ فکر ولا ورکړي. صحیح. دا علاقه آرټیفیشل ښکلې دی قدرتي ښکلې دی که حکومت طرفه؟ نه دا قدرتي خو حکومت هېڅ فکر دې را نه دی کړی. الله جزاک الله. تھینک یو. وعلیکم السلام. څنګه محمد اسماعیل. بجان ته دلته راغلی ته څه محسوسوې څه فیل کوې موسم بارے کې څه وایي د علاقې بارے کې څه وایي او څومره بیوټي لري څومره څه لري او تاسو څه سوچ دی؟ او دا لکسونه مرګلي دي د علاقو نه لکه دوابې نه ټل نه او تور اوړي نه ورسره د کور د علاقو وزیر علاقو نه خل ټول ټور د رسي چکر د رسي په کار د حکومت د علاقې نور خو ښایسته علاقې دي د هغو دپاره سهولت دپاره سیستم